أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه ډېر افسوس سره خبره کوم چې کوم مذهبي روایات دي، کوم شرعي روایات دي یا شریعت کوم حکم دی، هغه خو موږ ډېر مخکې عمل کړی دی. اوس خو تېر شوي شپږو میاشتو نه وروسته څه بغدای والا کیس کله وشو په ټکۍ مکون باندې، هغه کوم ریکشن کې سادې کې کومه کوي وشوه، هغې نه وروسته پوري احتجاج وکړو، حکومت منځ کې مداخلات وکړو، یوه صلحنامه، یوه فیصله، یوه ورورولۍ کوشش یې وکړو. د سادې کیلي عباس کې موږ جرګه وشوه چې هغې کې دوه طریقه ورسره پارلمنټ والا هغه کېناستو، موږ همدغې خبرې باندې تکیه وکړه چې نور شونه خونه ټول اروپا عمل شوي دي، هغې شی پښتو ته راوځو چې پښتو خو سره وکړو که نه، کم از کم پښتانه خو یو که نه، ژبه میوه دی. زه نن لږه موته بیا ګیله ودرېږي، زه ډېر افسوس وکړم چې منځ کې شپږ میاشتې نه دي وتلي. هغه کار دوباره موږ داسې خبره شوې وه چې خدا نخواسته که توري طرف نه نقصان وشو، سني به یوه هفته انتظار کوي چې خبره حکومت یا جرګه تخت ته ورسوي، هغه ګناهګار ثابت شي، متفقه طور باندې به هغه ته سزا ورکوو. موږ هر یو شی پر امن یو، خو هغه ډېر افسوس کوم چې نه وشوه. څلور میاشتې مخکې کومه خبره شوې وه، هغه بیا چند مرمو والا لږ محدود وسایلو والا سادې کې بیا هغه شی خراب کړو، پښتو یا خرابه کړه، دې نه وروسته به موږ تکیه په چی کوو. زه سدیوال مشر کوم صاحب جایداد دی چې هغه هلته وکالات لري، زه هغه خاموشۍ ته، زه هغه صبر ته، نوره داسې خبره به ما سره بده ولګېږي، زه به زما خبره نه کوم. زه ډېر افسوس سره یم چې تاسو کې څومره صبر درکېدی چې یو پنځو مرمو والا چې هغه پیرکوونکي ځمکه لري، هغه سادې کې لري، یو هغه سنټ هم نه راغلی دی، یو اپر نه لوړ دی، هغه ته دلته څه واقعات پېښ شي، هغه خپله جنازه وړي، امیر مویا چوک یې درته کېږدي. زه خیال چې اول خو دا نامه پکار دی چې تاسو بدله کړو، دا د جنازو چوک نامه پکې ږدو. دا خو مطلب دی چې تاسې جایز کار نه کوروم. زه منګل دی وپړی دی دلته تحتک سرا کې هغه باندې برید وشو، یقینا هغه څه ثبوت راووتو اوسه پورې بېګنی راوتی و چې هغه ذاتي بدي وه، ذاتي بدیانې شیعه خپل منځ کې اشتو، سني شیعه خپل منځ کې اشتو. زه خو دا ویلی شم چې او منګله تا چې کله جنازې یا زخمي سپتال ته راوړو، هغه ځای نه تا که دغ پرس کلب ته راوړی تاسو به تورای ناستو، تورای به تاسو ناستو، ویلي چې زه ظالم نه یم، ما به تا یې ظلم بښتنه کړې وه، بیا تا ته چا دوا دیر کړو چې تا ورسوله جنازه هلته، جنازه دې ورسوله، خو بیا یې ما ته اطلاع میلاو دی کوم کسان چې مړه شوي دي یا پړی دی منګل دی، هغه په اواز اوچت کړو چې کسه ما مړو باندې سیاست مه کوئ، ما مړو باندې شیعه مه قتلوئ، ما ته خپل مدعي معلوم دی. حکومت خبر شو، سنی خبر شو، مشر خبر شو، هغه نه وروسته څو شرپسند روزي روډ کې سرکري کارو منځ کې یو بېګناه مسافر شیطوي، ما ته داسې وایي چې هغوی ډزونه وکړو، هغوی پیر وکړو، هغوی قرباني وکړه، بلکل کافي نه دی، کافي نه دی. ته په کار دی یوه مسافر باندې داسې کردار ادا کړي لکه ډېر مخکې های سکول کوم اسرار سعید سکول کې یوه پرنسپل یا هیډماسټر کوم کردار ادا کړي و، هغه ټولو نه مخکې خپله وینه ویر کړه، اهل سنت بچیو ته وره پورې نقصان نه ورسېدلی،
څو اول هغه خپله وینه قربان کړه تا هغه مرګ نه وروسته په تیږو وویشتو هغه نه وروسته هوایي کار دې وکړو سترګې مو په پټوې ما یې پټوه ټیک ټاک دې مې پرېږدم نعره تکبیر نعره رسالت نعره حیدری حسینیت حسینیت کومه جنازه وه دغه ځای نه د پرچنور امبولانس کې امبولانس خو نه شیعه وي نو سني دی هغه کې نوس ډریور څه شیعه و هغه یې په تیږو وویشتو چې دوی د خپل تا ته جنازه ویلې راوړي دي خپلې جنازې یعنې دوره هغه شوی دی بزدل شوی دی دوره نفرت کې دا نوتی دی دوره دا کمینه شوی دی چې دا مطلب دی دا خطرداریا نه کوي چې مو جنازه یې راوړله ورته په کار دی چای دې ورکړي وه مړی دې ورکړي وه هغه څه ډېر ښه سلوک کړی وه تا تیږو ګزارونه په وکړو هغه امبولانس دې وویشتو اخر زه یم څه حکومته کسان دې د هر طرف ته خبرې وړو هر طرف اخري ذمهداري تو جوړېږي ته خپله ذمهداري بار بار امتحان مخلی چو بار بار امتحان مخلی د صبر صورت منا دی خدای خبر دی خدای دو نوراکی پیدا کی ویلی څه موږ خپل وطن خرپول نه غواړو موږ شر طرف ته داسې پرېڅونه اندې کې موږ بقا دی څه کله 1400 کالو نه ملار چلیږي موږ چېرته د جنګ و د فساد فعل نه دی کړی که چا کړی دی هغه نقصان موندلی دی زه داسې یم څه نورې خبرې ډېرې نه اوږدوم اهل سنت والاو ځینې یقینا ښه کردار ادا کړی دی هغوی سره چې کوم ولمنۍ مو بند شوي وو هغه شپې 11 بجې پورې هغه یې ماته حواله کړو ښه عزت سره خو دغ ګیله زه لرم همدې مشر نه څه چا ماته حواله کړو څه دا یې تو ذمهداري نه دی څه مطلب دی هغه پر کور نه جنازه ځي دا ته ویلې پرېږده د خپلې خاورې کې دا یې تو ذمهداري نه دی څه پرې یو ملاره پڅېږي څه نامېږي نور بدشاه رو پڅېږي چا جنازه وي دا ورباندې خپله ډرامه خپل سیاست کوي آیا دا اسرائیل دی که نه دی دا اسرائیل دی دا د انډیا ایجنټ دی د اسرائیلو ایجنټ دی د امریکې ایجنټ دی دا به 1 لاک 2 لاک روپۍ خلي کورمې کې به یو لوی فساد جوړوي لکه 2007 نه 2011 پورې په زرو خلک مړه شو هغه همداسې پیمان لعین د لاسه مړ کېږي دغه لعین خوله بندوله دا یې ما کار دی که حکومت یې تا کار دی کسه زه خو درته تیار یم که نه 3 ورځې مخکې ما درته وویله چې دا سړی دا ولې سوی دا ګیر کوی ایدي خوله بند کوی بلکې زه څه یم زه اهل سنت مشرانو ته یم چې داسې بیمان شر پسند کې تا ملګرتیا وکړه تا وایه چې داسې لعین ته سزا میلاو شي بیچاره خسکی دی چا جنازه وي هغه یې دي پلار دی که دوره غیرتي بچه وي کشمیر جنازه راوړم یا چا کې کېږده که راوړه که نه کېږده زه درسم زه درسه جلوس کوم وینې دی اخې تا دښمن دی ما دښمن دی په قسم په خدای دی ما دښمن دی تا دښمن نه دی هغه جنازه ته دلته نه پرېږدي د کشمیر والا جنازه دلته نه پرېږدي خو دا د شیعه دپاره فساد دپاره لیارې صورت رایه وکړو صورت صبر هم نه غواړي خو دې کې څه ښه کسول به وو که دا شرپسند ته داسې ازاد پرېښلو دا خبره بیا ښځو ته نه لوړه ښځو ته نه لوړه خو زه هغه نه زه ګیله نه کوم ته نه څومره ګیله زه کوم زه حکومت نه کوم څومره ګیله کوم زه حکومت نه کوم زلا دی جنسی دی حکومت تحفظ دی هر یو قانون کې ذمهداري دی جوړیږي کوم قانون دی ذمهداري دی جوړیږي په کار دی دا جنازه دی دلته ایښې دی زه خپل قوم باندې دا یو قوم دی دا یو وروڼه دي دا یو مرکز لري زه پر امید یم چې مرکز څه پې ځلاوي هغه به دوی ته قبولوي خو مرکز کومه فیصله څه کوي دغې جنازې ورسوه موسیسومې تړلی دی که نه زه خو ونې سترګې نه شم پټوی
دوی څه مطالبې دي هغه د حکومت ټیک ټاک ښې واخلي او د سار ته ورسوي. دا سزا د دغو قاتلانو دا یو خونې نه دا خلک راوتي دي، یکي یو کور نه راوتي دي، 50-50 کسان بیا اوس ملګري شوي دي، نور ملګري شوي دي. دا کار یې وکړو، چېرته یې وکړو؟ پولیس منځ کې یې وکړو. پولیس هوایي پیار کړی دی، ما ته یې زموږ ډېره ایمانداري کړې ده، ښه نه کېده. قطعا د ایمانداري نه دی کړې. ایمانداري دې څه کولی؟ یو سړي بچولی و، ولمنی و، یوه په ګناه سرکري سړی و. ده د شرپسند نه ورته نشي ویلی، د شتګر نه نشي ورته ویلی. اف سی نه 2 میاشتې کېږي ریټیر شوی دی، نه عوام کې ټیټ شوی دی، نه جرګې کې ټیټ شوی دی. دغه حکومت نوکري کړي دی 25-30 سال. نن پنشن سې لاړ و، واکسۍ کې مطلب دی څه دغه ظالمانو دا د خدای او د رسول او د انسانیت د خونو داسې ظلم وسوه وکړو. پکار دی چې حکومت دې باندې بھرپور ایکشن واخلي. نه څه زه مجبور شوم، زه مجبور شوم. دا به مطلب دی چې پښتو دی، دوی سره مو پښتو دی. زه ما مجبوروي حکومت ته سزا ورکړي، حکومت ته سزا ورکړي، دا د ونیسي. دې باندې د اف آر مازدیګر 4 بجو پورې اف آر راکړ شي، دا خلک د گرفتار راشي. امید لرم صدیقي زه امید لرم چې مازدیګر 4 بجو پورې د هغه ظالمانو نه ګرفتاري وشي، اف آر دا کړ شي چې مو دغه د شهید ورثه مطمئن شي، ما قومه مطمئن شي. که چیرې دي کې تاسو قدم کې نه خورو، سزا دې ویر نه کړه، که څه توره څه کېږي ذمېداري په حکومت پته دی، بیا په ما نه دی. بیا بدله اخیستی شي، بدلې پاتې نه دي چېرته بدلې توري بدلې پاتې نه دي. خو موږ ته مذهبي روایات مذهبي موږ فریضه دی چې موږ صبر کوو، صبر نه ورسته بقي دین علاوه زه دلته تقریرونه وشو مختلف قسم ته. زه خپل جوان ته داسې وایم کسه سده کې خود ساخته دي، هغه مشر نه لري، تنظیم نه لري. زه دا وایم د کېنې هغوی ته کې صلوات واستوئ، ځکه یوه ځای کې هغوی ته کامیابي نه میلویږي. د معصومین علیه السلام قول دی که ته چېرته سیخه نه یوې بېګارې ته ملیا وتړې، خو کله ټول قوم په اتفاق وي خدای به تاسو مدد کوي. که چېرې یوه سیخه وي خو ته نفاق کې څه یې، فساد کې څه یې، شر کې څه یې، نه تاسو خدای مدد کوي، نه تاسو زمانې ما مدد کوي.